فصل فی تعریف طریق الاستعاره. اوس مصنف خو مخکې بیان کولی د حقیقت او د مجاز. اوس د مجاز علامې او علاقې بیانې چې مجاز څه علاقه ده. ځکه وجه دا ده چې لفظ استعمالیږي په معنا کې یا یې وضع له وجې استعمالیږي چې وضع یعنی واضح تعین کړی معنا پر کله کله استعمالیږي نه په طریقې د وضع سره بلکې په طریقې د علاقې سره استعمالیږي. نو دا علاقه یوه وجه د استعمال د لفظ ده په معنا کې اگر که وضع نه راغلی. اوس د کله چې بیان د حقیقت مجاز وکړه اوس مجاز علاقې بیانې. اوس ګوره مجاز کې دوه اصطلاح دي. یوه اصطلاح د اصولو ده او یوه اصطلاح د علم بیان ده. بلاغت والو دا اصطلاح ده چې استعاره دا عین مجاز نه ده بلکې دا قسم د مجاز ده. دا اصطلاح د بیانیینو ده چې استعاره دا د مجاز یو قسم ده او اصولینو دا اصطلاح ده چې مجاز استعاره یو شی دی. په استعاره منه مجاز، مجاز منه استعاره. اوس علما د بیان خدا سی وایي تاسو مسلمانی ویلې ده چې لفظ مستعملی په معنا موضوع کې دا خو حقیقت ده چې په غیر معنا موضوع کې استعمالي. نو بیا دوه وجې دي. کله لفظ مستعملی په معنا غیر موضوع کې ول وجه دی علاقه التشبیه نه یعنی دو کې مقارنت دواړو کې په یو صفت کې مقارنت به دی وجه یو لفظ بل کې استعمالي ادې ته تشبیه وایي. تشبیه معنا مقارنت ته شی بل سره یو شی بل سره مقارني په یو وصف کې دې ته تشبیه وایي. نو کله خدا سي دا مجاز دې ته مجازي مستعار وایي او دې ته تشبیه وایي. کله کله داسي چې دوه شانو منځ کې مشابهت په وصف کې نه بلکې بل علاقې له وجې استعمال شي. هغه دا چې یو سبب بل مسببي یا یو محل بل حالي یا یو ظرف بل مظروفي یا یو کل بل جزئی. دې کې علاقه د تشبیه نه یعنی په وصف کې شرکت نه دی دوه چې هغه وصف په مشابهي کې غالبي او په مشابه کې کمزوري تاسې نه بلکې نور علاقه له وجې یو لفظ مستعملی په معنا غیر موضوع کې د سببیت مسببیت له وجې چې یو سبب بل مسببي یا یو کلی بل جزئی یا سبب په مسبب کې استعمال شي یا مسبب په سبب کې استعمال شي. دې ته مجازي مرسل وایي. مرسل ارسال نه ده، ارسال ترک ته وایي. عدالت ترک تشبیه ده یعنی تشبیه خو نشته دوه شیانو منځ کې شرکت په وصف کې نشته. ادو کې علاقه ده د سببیت مسببیت یو سبب بل مسبب ده یا یو کل جز ده کل جز علاقه ده تشبیه نشته پکې یعنی شرکت په وصف کې نشته. مې دې ته مجازي مرسل وایي. په معنا د ارسال سره ده ارسال ترک تشبیه ته وایي. هرته تشبیه پکې نشته. او دا سلم وایي په یو ځای کې وحصروا فی 24 نوعا. دا مجازي مرسل والی چې کومې علاقې دي دا 24 علاقې دي څلور باندې شل. ا دې مجازي مستعار یوه علاقه ده چې تشبیه ده چې شرکت فی الوصف ده. هغه وصف شرکت له وجې نه مشابهي مشبه منځ کې شرکت فی الوصف نو شرکت فی الوصف له وجې نه مشبه فرد ادعای دی مشبهی گویا حقیقی فرد خو نه دوه مباین شیان خو شرکت په وصف کې وي. نو شرکت فی الوصف له وجې نه د ادعاء په دعوی دی متکلم کې د فرد مشبهی وي. به چې د مشبهی فرد څه په ادعا کې نو ځکه مشبهی په مشبه کې استعمالېږي او مشبه په مشبهی کې استعمالېږي.
نو که مشبه به مشبه کې استعمال و چې دا مشبه فرد ادعایی دی مشبه به کې نو ګای مشبه به خپل معنا کې استعمال ده خو ادعایی فرد کې استعمال ده حقيقي فرد کې نه ده استعمال لکه صدر رجل شجاع کې استعمال ده چې دا ادعایی فرد دی اسد ده پالکه د شجاعت سره نو اسد پر رجل شجاع کې استعمال ده چې دا شجاعت هم معنا دی اسد ده دا رجل شجاع فرد دی اسد ده ادعان په داوی د متکلم کې نو چې دا فرد خو ځکه مشبه به اسد پر رجل شجاع کې استعمالي نو چې مشبه به مشبه کې استعمالي پیدا ته وایي استعاره مصرحه چې تصریح په اصل چې مشبه به ده اکه مشبه په مشبه به کې استعمالو پیدا ته وایي استعاره بل کنایه ځکه دا مشبه کنایه ده مشبه به نه بلې کنایه ده ځکه دا فرد مشبه به ده کنه نو دا ته استعاره بل کنایه وایي نو کله اکتفا په مشبه به وي مرادم مشبه به وي خو په فرد ادعایی کې چې مشبه ده یا ذکر دی مشبهی مرادم مشبهی خو کأنه فرد من المشبه به وای کې دا د مشبه به فرد ده نو چې مشبه به فرد ده نو ځکه مونږ وایو چې ذکر دی مشبه مراد مشبه به مراد هم دغه مشبه ده خدای فرد مشبه به ده نو ذکر دی رجل شجاع مراد تینا اسد یعنی اسد ادعایی هم دغه رجل شجاع ده خو اسد پر دو فرد دي یو فرد واقعي یو فرد ادعایی پیدا ته دو استعاره وای وای مشبه به مستعار شو مشبه کې استعمال شو یا مشبه مستعار شو مشبه به کې استعمال شو اچھا لوازم دي مشبه به ثابت کې مشبه تا پیدا تخیلیه ده ځکه دا ته په خیال کې مشبه به درکوي ولی مشبه به لوازم دي مشبه ته ثابت کړي نو ته په خیال کې دا درکړه چې دلته مشبه نه مراد مشبه به ده خو کومه مشبه به ده مشبه به ادعایی ده چې هم دغه مشبه ده خو لوازم نه پته لګي چې مشبه به لوازم ثابت کړي دي مشبه ته نو دا فرد ادعایی ده ادینه مراد مشبه به ده خو هغه ادعایی مشبه به اکلم ذکر د مشبه به وی مراد مشبهی اکلم مناسبات مشبه به مشبهات ثابتي بیا ته استعاره ترشیحیه وای اک ترک تشبیه پیدا مجاز مرسل ده چې دا شلیری سلاکی دي دا خو اصطلاح بیانینو ده ایو اصطلاح اصولینو ده اصولین وای جننه استعاره مجاز یو شی خو دغه استعاره دغه مجاز خو دې ته وای کنه چې لفظ په غیر معنا موضوع کې استعمالي خو دغه مجاز چې لفظ په غیر معنا موضوع کې استعمالي دا کله داسي وي چې دوی کې اتصال سوری وي اکل په کې اتصال معنوي وي یا خو صورتن اتصال پکې دی یو صورت بل صورت غوندي دته اتصال سوری وای اکل کله داسي چې اتصال معنوي وي اتصال سوری اتصال معنوي دې کې دا استعمالي خالي و چې اتصال سوری وي پکې هغه مثال وڅنګي هغه مثال بدایي لکه ګوره استعماليږي غایت څه ده غایت دا استعماليږي په بولو کې سره بولو کې دغه غایت استعماليږي یعنی غټو بولو کې غایت استعمالي دا استعمال دی غایت په غټو میتازو کې دغه اتصال سوری ده څنګه اتصال سوری ده اصل کې غایت وای مکان مطمئن ته
په ځمکه کې مطمئن مکان چې وي چې هغې کې ناسته کوی شي چې خلکو نه پناه نو غایت هغه جوور ځي ته وایي المکان المطمئن من الارض مطمئن مکان ته وایي او یو سړی چې میتازې کوي په مکان مطمئن کې کوي نو بولو باندې اطلاق ته غایت کېږي ولې کېږي د وایي د اتصال سوري نه صورتن اتصال ده پکې کړه ولې یو سړی میتازې کوي خو ناستې کړه غایت خو مکان مطمئن من الارض ته وایي مطمئن جی ته وایي په ځمکه کې نو سړی چې میتازې کوي په دې مکان مطمئن کې ناست دي نو اتصال راغلی د بولو کون کې اتصال راغلی د غایتو سره د مکان مطمئن سره اتصال راغلی نو دې اتصال سوري له وجې نه اطلاق ته غایت کېږي په چا باندې کېږي په هغه کس باندې چې میتازې کوي هغې باندې اطلاق ته غایت کېږي دا له وایي د اتصال سوري نه کله اتصال سوري نه وي اتصال معنوي وي پکې لکه ګوره اطلاق ته اسد پر رجل شجاع باندې شجاع باندې اطلاق ته اسد کېږي دو کې اتصال معنوي ده څنګه اتصال معنوي ده هغه دا ده که نه چې په معنا کې دو خپل منځ کې مشابهت ده په معنا کې دو کې اتصال شته دی چې معنا د شجاعت ده ځکه رجل شجاع کې شجاعت ده دغه شجاعت اسد کې ده نو دواړو کې اتصال معنوي راغلی یعنی په معنا کې اتصال راغلی چې شجاعت ده صورتن اتصال خو نشته پکې ځکه او رجل شجاع ده مثلا ته اسد ده صورت کې خو نشته اتصال چې تاسو په یو محل کې ناستو مثلا داسې خو نه ده خو اتصال معنوي ده هغه دا ده چې شجاعت وصف څه ده دې کې دواړه متصل دي ځکه رجل شجاع کې هم شجاعت ده اپا اسد کې شجاعت ده دغه اتصال معنوي ته مجاز وایي دا اتصال سوري څه ده چې صورتن متصل یو بل سره لکه اطلاق ته غایت په بولو باندې دو کې اتصال سوري ده نو دې اتصال سوري له وجې نه اطلاق ته غایت په بولو کې تا ته مجاز هم وایي استعاره هم وایي په اصطلاح د اصولینو کې دوه قسمه نه دي بیانوي نو دوه قسمه ویلو چې وایي استعاره ده چې مجاز حقیقت کې علاقه التشبیه وي وصف کې شرکت یو مجاز ده چې هغه کې ترک التشبیه وي بلکې نور وجوه وجه نه یو بل کې استعمالېږي سبب مسبب کې مسبب په سبب کې وهکذا کل په جز کې جز په کل کې چونکې دا اصول جای ده نو د اصول په طرز ځای خبره کوي دا داسې وایي علم ان الاستعاره فی احکام الشرع متردة بطریقین پوه شئ چې استعاره یعنی مجاز په اصطلاح د اصولینو کې خو یو دي استعاره یعنی مجاز فی احکام الشرع د شریعت په احکامو کې چې واخلې متردة بطریقین موافقة فی الافراد وصادقة فی الافراد دا متریده ده یعنی موافقه ده په افرادو کې صادق ده په افرادو باندې به طریقې په دوه طریقو سره دا اتصال وي او دا استعاره وي کم احدهما لوجود الاتصال بین العلة والحکم یو طریقه دا ده چې اتصال موجودي بین العلة والحکم علت او حکم منځ کې اتصالي یعنی نه ثالث پکې واسطه درېمه واسطه پکې نه خپل منځ کې دوه متصلي اوس علت او حکم کې څنګه اتصال ده ځکه علت محتاج نه ته وایي او حکم محتاج ته وایي نو محتاج نه متاکه کېږي مګر سره د محتاجونه لې اتصال پکې راغلی او محتاجونه لې نه راځي مګر په وخت محتاجونه محتاج غواړي او محتاجونه لې غواړي دواړو کې اتصال ده منځ کې ثالث نشته فاصله نشته پکې لکه هلته ګوره اسد رجل شجاع کې فاصله وکنه منځ کې شرکت فی الوصف چې صرف شجاعت ده اتصال سوری پکې نه و ټچ خو نه و سره علت حکم کې اتصال سوری ده ځکه علت محتاجونه لې ته وایي او حکم محتاج ته وایي
نو حکم نه ثابتېږي مگر په علت. نو علت ته دا مضاف ده، اتابع دی مضاف ده. علت نه د مشروع ګرځېدلای مگر لپاره د حکم، نو د حکم سره اتصال ده. نو هر واحد بل ته محتاج ده، ځکه علت نه ثابتېږي مگر په حکم، نه ثابتېږي مگر په علت. خو مضاف شي علت ته کنه، اتابع دی علت سره. علت نه د مشروع شوی الا لحکمه مگر حکم پاره، حتی چې نه د مشروع علت په یو محل کې چې هلته حکم نه متصور، چې حکم نه متصور هلته علت نه مشروع په یو محل کې، پس مشروع ګرځي علت په یو محل کې چې حکم مشروع وي، نو اتصال پکې راغلی. الا ثالث بینهما، دوړ منځ کې ثالث نشته، دې ته اتصال سوري وایي. احدهما یو طریقه یې دا ده لوجود الاتصال بین العلت والحکم، چې اتصال موجودی علت او حکم منځ کې. والثاني لوجود الاتصال بین سبب المحض والحکم، دوم دا ده چې اتصال وی مانوي، اتصال سوري نه، لکه سبب محض او حکم منځ کې، دا ته اتصال سوري وایي. لکه ګوره بیا سبب دی ملک ته، دې کې اتصال سوري ده. اکل کله داسې وي چې حکم متخلفي بیانه، لکه بیا د خمر، بیا د خمر چې وکړي نو بیا رااله کنه، خو ملک نه راځي. خمرو کې ملک نه ثابت دی. دارنګه نکاح سبب ده لپاره د ملک کنه، لپاره د ملک متغی، خو کله کله اتصال پکې نه وي، منځ کې فاصله ای نه اتصال پکې. څنګه نه؟ لکه نکاح ته محارمو، یو سره نکاح محرم سره کوي، دلته نکاح شته ملک نشته. نو کله کله داسې وي چې اتصال وي خو کله اتصال نه وي. بیا دغه اتصال کله کېدل کله نه کېدل، دې ته سبب محض مسبب وایي. نو دا څنګه ده ضروري چې سبب بیا د مسبب وي ورسره، سبب به بیا مسبب بني، لکه بیا بیا ملک بني، لکه بیا د خمرو سبب شته کنه خو مسبب نشته، ملک ته نه راځي په خمرو کې. یا بیا د مایته، بیا شته ده مایته چې د مال نه ده، هم محل دی بیان ده، نو بیا شته ده ملک نشته. نو مسبب خو به د سبب نه راځي، خو سبب به د مسبب نه راتلی شي. نو دا ته اتصال مانوي وایي، دا ته اتصال حسي نه وایي. وثاني لوجود الاتصال، دومره طریقه دا ده چې دوه منځ کې موجود اتصال بین سبب المحض او بین سبب محض کې والحکم حکم منځ کې، حکم سبب محض منځ کې اتصالي. فالاول من يوجب صحة الاستعارة من الطرفين، اتصال علت معلول منځ کې چې اتصال سوري ده، چې دا صورتن متصل یو بل سره، نسته منځ کې واسطه. علت نه ده مشروع مگر حکم پاره، حکم نه ثابتېږي مگر په علت. نو علت حکم سره متصل ده او حکم علت سره متصل ده. دیو جی استعاره طرفین نه واجب جایز ده، ثابت ده. استعاره دواړو طرفین نه ټیک ده. علت استعمال دی شي په حکم کې او حکم استعمال دی شي په علت کې. اځای مثال ورې صدر کې تکتو وای ان ملک تو عبدن فهو حر، کزو مالک شو دی معبد به بده حوري، دا ملک ته عبد دا علت ته حریت تا، ملک په عبد کې علت ته حریت تا. نو حریت په عبد کې نه راځي، به د ملک نه، ملک په عبد کې نه راځي. ملکیت چې راشي نو حریت ور سره راځي. په عبد کې چې تا ملکیت راشي نو حریت راځي، حریت نه راځي په عبد کې به د ملکیت نه. دیو چې دومره کې اتصال سوري شو. دا به مثال ورسره درکې. فالاول من ما يوجب صحة الاستعاره، اول دوانو نه چې علت ما حکم ده، واجبې صحت دي استعاره، استعاره ټیکه ده من الطرفین، دواړو طرفین نه،
نو دا جایز ده چې علت ذکر کې مراد حکم کې، دا جایز ده چې حکم ذکر کې مراد علت کې، ځکه هر یو بل ته محتاج ده. چې هر یو بل ته محتاج ده په دغه بنیاد باندې منځ کې واسطه نشته، هر یو بل ته محتاج. نو ذکر دې محتاج ولې مراد تیرے محتاج، نو هر یو محتاج ولې دا بل ورته محتاج ده، نو هر یو چې ذکر کیا بل مراد کې ده. والثاني دوم چې ده یوجب صحتا، دا واجبې صحت دي استعاره، یعنی سبب او حکم کې دا واجبې صحت دي استعاره، ثابته استعاره خو من احد الطرفین، یو طرف نه. و استعاره الاصل للفرع، چې استعاره د اصل د فرع پر، اصل سبب دا حکم فرع ده. نو استعاره د سبب حکم پر ٹھیک ده، اقص نه ده ٹھیک. بس یو سره وای خپل زنانه ته چې انت حرته، امراد په دې سره طلاق دا ٹھیک ده، دا استعاره د سبب د لپاره د مسبب، دا حرواله دا سبب ګرځي لپاره د طلاق واسطه د ملک سره، چې ملک دې راشي پکې انت حرته نورته وای امراد ته طلاق دا ٹھیک ده. یا مثلا ته وای بیعت نفسی منکا، ما تا باندې ځان خرج کړ او مراد په دې سره نکاح دا ٹھیک ده، ځکه ملک سبب ده او نکاح مسبب ده. استعاره د سبب مسبب پر ټیک ده. خدا نه ته جایز چې تو وای چې انت تاریکون مراد ته نه هورای، ځکه طلاق مسبب او هورواله سبب، استعاره د مسبب سبب پر نه ده ټیک، چې طلاق نه تو هوریت مراد کې. یا مثلا نکحت وای او مراد ته نه بیع کې، دا استعاره د مسبب د سبب پر دا نه ده صحیح، ځکه سبب محتاج سبب تا، ا سبب خو نه محتاج مسبب تا، په حیثیت شریعت سره سبب نه محتاج مسبب تا، مسبب محتاج سبب تا. نو استعاره د مسبب سبب پر ټیک ده، استعاره د سبب مسبب پر نه ده صحیح. و استعاره الاصل للفرع، مثال الاول، مثال دی اول دا ده فيما اذا قال یو سره وای ان ملکت عبدا، کزه مالک شوند احمد فهو حر، دا حر ده. فملك نصف العبد، نیم غلام واخست فباعوا بيع خرج، بیا ملک بیا نیم نور واخست، لم یعتق علیه، دا په دنا ازادي. ولی نه ازادي؟ ځکه د په ملک کې کل عبد نه ده جمع شوی. ته خدا سی ویل دي ان ملکت عبدا، کزه د عبد مالک شو، نو دا د دې تقاضا کوي چې د په ملک کې ټول عبد جمع شي، یو ځای پسه هوري. ملکیت سبب د هوریت ته، خو چې ټول عبد خو جمع شي کنه، ا د نیم عبد واخصای به خرج کا، بیا یې نیم واخست، نو چې بیا یې نیم واخست نو غلام نه ازاديږي، ځکه دی ویلو ملکت عبدا، ملک سبب د هوریت وو، ملک مضاف عبد تا، یعنی چې دا عبد به تمام امام مملوکی، اوس خو نیم عبد د مملوک ته نیم نه ده، نو عبد به تمام مملوک نشه، نو حریت نشه ثابت. ځکه وای فملک نصف العبد، نیم عبد مالک شه، فباعوا ده خرج کړ، ثم ملک نصف الاخر، و بل نیم واخته، لم یعتق وای اذ لم یجتمع فی ملکی کل العبد، ځکه نه ده جمع شوی اې د په هغه کې ملک کې ټول عبد نه ده جمع شوی، ځکه چې د یو مل نصف اخذ آیا ذات کړ به بل نصف اخذ، نه دا نه ده ذریعہ د توصیف بملک العبد، دې ته دا نه ویل کېږي چې دا مالک دی عبد ده، ورث کې نه ورته وایي چې دا مالک دی عبد ده، ځکه نیمه خرڅه خرڅ کړه بیا نیمه اخذ، نو دې ته عرفن نه وایي چې دا مالک ده. مثلا یو سره قسم وکي داسې وای چې والله ما ملکت 200 درهم کتو، زه چیرم د 200 مالک نه ګرځیدل، خود دا د دې تقاضا کوي چې دا ملک مضافي 200 تمعن ورث کې دا ده چې توای چې ما ملکت 200 درهم، دا د دې تقاضا کوي چې 200 درهم تاکي تاسره ال تمام موجودي،
دا مزداق تی ملک تا عرف کې اوس تا 200 روپۍ حاصل کړي دي او کله شل کله سل تاسو متفرقي نو ته نه خانیس ځکه ملک اضافت 200 تر غره ده ادا په عرف کې په مائیت باندې محمول ده تاسو دلته ملک تو عبدن عبدیت ته ملک اضافت ده نو عرف کې دا پس مالکیت اطلاق کېږي په عرف کې چې دا کل مالکی نه دی نیم مثال الاول فيما اذا قال ان ملكت عبدا فذا مالك ته وسو فهو حر فملك نصف العبد دا دې نیمه مالک شه فباو خرج کړ ثم ملك نصف الاخر بین نصف اخر مالک شه لم يعتق اذا لم يجتمع في ملكه كل العبد ځکه د په ملک کل عبد نه جمع شوی ولو قال ان اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد او ته کني نصف ثاني اکدا سی ویلا چې اشتريت عبدا فهو حر کما واخشت عبد به حوري مونږه عبد ته نسبت شراء کړای دا او د نیم عبد واخص آی خرج بیا نیم واخص او تکا دا نیم آزادی په دمان ولې ځکه دا عبد ته نسبت شراء کړایو او ورس کی اطلاق ته شراء په نیمم کېږي په کولم کېږي شراء اخیستلو اطلاق په نیمم کېږي په کولم کېږي نو د نیم واخص دته شراء وایي خو خود خرج کړ بیا نیم واخص چې نیمه بیا واخص او ته کاله دا په دې باندې آزاد ځکه شرع متاکا کړه په نیم کې او شرع اطلاق په عرف کې په نیمم کېږي په کولم کې ولو قال ان اشتريت عبدا قوام خستعبد فهو حر فاشترى نصف العبد نیم عبد واخص فباو خرج کړ ثم اشترى نصف الاخر بیا نصف اخر وخت او ته کله نصف ثاني دا دوم نصف په دې باندې آزاد دا او دا په کوم قانون بنا ده دا په دې قانون بنا ده چې مطلق کله کله مقید ګرځي په دلالت کې عرف سره عادت سره کله یو مطلقي خدا مقید کیږي عرفن عادتن نو ته چې ملک وایي عبدن نو دا عرف عادت کې دا مطلق ته ملک نیم ته وایي وی چې ته وایي کل ته وایي خو عرف کې دا مقید ده په تمام باندې ملک تو عبدن پس وایي چې ته تمام مالکی او تا نیم واخص تمام ہونے مالک شوئے آزاد دیکھو بیا دی نیم واخص نہ دید آزاد کرے خو پتا آزاد نہ آزادی گی ځکه عرف نه خلاف ده ولی عرف کې مطلق دا مقید ده په کل سره اگر که ملک مطلق ده نیم ته وایي وی سی ته وایي خدای مقید ده عرفان په کل اشرانه ده مقید عرف کې اگر که شراخ مطلق ده وی سی ته وایي دو ته وایي درې ته وایي کل ته وایي عرفان دانه ده مقید په کل چې کل باخله نو کوي وایي سده واخصه هم اشرا اطلاق ټیک ده کنیم دی واخصه هم شرا اطلاق ټیک یا دا نیم دی واخص خرج ټیک بیا دی نیم واخص او ته کاله دا په باندې آزاد دا شو ولو انا بالملك اشرا او بشراء الملك صحت نیتو بطریق المجاز لان شراء الا الملك والملك حكمه فأما الاستعارة بين الإلة والمعلول من الطرفين بلا مسئلہ کی سوئی کہ اسلام ملک تو وئی اور مراد شرائی یا اشترائی تو وئی اور مراد ملکی تا مجاز صحیح ده ویدا صحیح ده طرفین نه صحیح ده ولی طرفین صحیح ده ځکه ملکی لتا اشرائی معلول ده ایلت معلول کی اتصال سوری ده منځ کې واسطه نشته صورتن اتصال ده پکې ځکه شرا سره ملک متصل نو چې شرا دې وکړو ملک متصل شو سره کنه ملک راغی متصل شو اتصال راغی صورتن چې تا مثلا غلام واخص یا مثلا غوزه دی واخصه دی غوا واخصه نو شرا سره ملک راغلی ده منځ کې ثالث نشته اتصال سوری ده چې اتصال سوری پکې راغلی علت معلول دی ملک معلول ده شرا علت نو استعاره جانبین نه صحیح ده ځکه هر یو بل ته محتاج ده علت معلول ته محتاج معلول علت ته محتاج علت په علت والی کې معلول ته محتاج او معلول په معلول والی کې علت ته محتاج نو کته ملک تو ویلا ا مراد شرا وا ټیک ده کته اشتری تو ویلا ا مراد ملکو بیا هم صحیح ده دوه طریقو سره مجاز صحیح ده ځکه ویلا ولو انا بالملک اشرا اکه اسلام ملک شرا واخلي
ان ملکت عبدا وای مراد شرای په دې اول صورت کې یو ان ملکت عبدا فهو حر مراد ملک شرا بس ٹھیک تا دا په شرا باندې محمول شو اشرا خو دې نیم صحیح کیږي دی وی صحیح کیږي نو دا نیم چې د واخص آزاد کې بیا نیم واخص او ته کاله په دې باندې آزاد ده اکه اشتریت عبدا ویلا مراد ملک به بیا ٹھیک تا ځکه شرا مساویلت معلول ده علت تا امیر کې معلول ده استعاره جانبانه نه صحیح ده نو که اشتریت ویلا مراد ملک بیا دا صحیح ده ان ویل ان اشتریت عبدا مراد ملکت عبدا مزدام ٹھیک تا اوس چې دا ټیک تا امیر کی اطلاق په عرف کې په مجموع باندې کیږي په نیم باندې نه کیږي عرفان د ملک اطلاق په مجموعه کیږي نو کله نیم واخذ آزاد کړ خرچ کړ بیا نیم واخذ لا یو تقاله ځکه د ذکر د شرع کړه د مراد ملک ته ملک په عرف کې مقید د په کل سره اته کل نه واخذته کل مالک نشي ځکه لا یو تقاله په دې باندې نه ازادي ولو انا بالملك اشرا اکه ملک نه اشرا مراد او بشرا الملك اشرا سره ملک مراد صحت نیتو بینیت سیده بطریق المجاز لأن الشراء علة الملك تلك الشراء علة ملك والملك حكمه الملك حكم ده فأمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين نو استعارة عام شو ومن علة معلول الطرفين هنا إلا أنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة دی وای دا ټیک ته استعاره خو ټیک ته علت او حکم مانځ کې جانبانو نه صحیح ده ذکر دی علت مراد ته نه حکم ذکر دی حکم مراد ته نه علت خو پسه چې قائل باندې تهمت نه لګي اوس مثلا د ملک تو ویل دي او مراد شراو دا دک د باندې تهمت نشته ځکه د خدا سی ویل ان ملک تو عبدن فوهر کزه مالک شو بیا دی هور ده امیر کی اطلاق پورف کې په ټول باندې کیږي چې مجموع د په ملکی دیته وای نو نیمه واخذ آزاد کړ اخر چې بیا نیمه واخذ لا یو تقاله نه په د باندې ازادي کې ځکه د ملک تو ویل دی بیا ا ملک خو مجموع کې استعماليږي حضرت خدای نیم مالک شو نیم ته ملک نه وای په عرف کې نه شازاد نو کله ملک نه شرا واخلي نو به تهمت نشته په د باندې ځکه چې شرع واخلي ملک نه بیا خو آزادیږي مثلا دا مجازو که ذکر دی ملک مراد ته نه شرع اوس اول نیم واخذ خرڅ کړ بیا نیم واخذ او ته کاله اوس په آزاد ده ولې ځکه شرع اطلاق په نیم کې نیم ته شرع وای ملک خو نیم ته نه وای ملک مجموع کې عرفان استعماليږي نو کله ذکر دی ملک تو کې مراد ته نه شرع کې دا مجازو کې لا تهمت علی پر دې کار باندې تهمت نشته ځکه دغه ملک ویلو خو شرع مراد کا ملک خو بده باندې نه آزادیږي اشرا کې خو بده باندې آزادیږي ځکه شرایط لا خو په نیمم کېږي نو چې ول نیمه واخذ خرڅ کړ بیا نیمه واخذ هوته کاله ا ملک هو نه آزادیږي ځکه ملک مجموع ته وای لم یو تکاله نه پازادیږي نو ملک نه شرع کې څه تهمت نشته اشرا نه ملک اخیستل دې کې تهمت ده ځکه شرع کې خو آزادیږي امیر کې هو نه آزادیږي نو شران امیر کې اخیستل دې کې تهمت په راځي امیر کې شرا اخیستل په باندې تهمت کې نه راځي نو چې تهمت یې پکې التب قضا ان نه صادق دیانتن و صادقی یعنی بین هو بین الله بدای صادقی خو قاضي ودا قضا نه ورکي ځکه دا باندې تهمت راځي بیا ځکه ویلا الا انه مگر دا قائل ما په صورت کې یکون تخفیفا فی کی چې د پاک کې تخفیف جوړیږي لا یصدق فی کل قضا دې تصدیق په پاک کې قضا کې نه کېږي خاص کر یعنی قاضي بدا فیصله نه ورکي چې تا ذکر دې ملک تو کړه دا ذکر دې اشتریت دې کړه دا مراد دې نه ملتا قاضي بدا فتوا نه ورکي قضا باندې کې ځکه شرع کې خو ملک اخیستل دا خو د تهمت ته شرع کې خو اول نیم شرع ټیکتا بیا دومره شرع ټیکتا یا آزاد شپ چې ملک اخلي نو ملک په مجموع باندې اطلاق کېږي اته چې یو نیم واخص از خرچ کې بیا نیم واخص ملک اطلاق نه صحیح کېږي چې نه صحیح کېږي نو نه پازادېږي نو کله شرع نه ملک اخلي
نو قضاءً بدای نه صادق ځکه دا باندې تهمت راځي ها دیانتاً و صادقی بین الله و بینه لا يصدق في اكل قضاء اذا تصدیق پنه کیږي پاک ته قضا کې خاص کر لمانه تهمت لوی دی لته تهمت نه لا له دمي صحت الاستعاره دي نه لوی دی نه استعاره نه ومثال ثاني دو مثال درکې دو مثال زمانہ یعنی چې اتصال معنوي وي پکې لکه سبب او حکم صورتن دومره کې اتصال نه منځ کې فاصله صورت کې نه اتصال علت معلول کې خو فاصله نه علت سره معلول متصل لکه مکان مطمئن سره بولو کون کې بول متصل دي اسبب حکم کې نه اتصال سوري منځ کې واسطي لکه دې مثال کې توز ګوره کله اتصال معنوي وي یعنی سبب او حکمي یو سبب بل مسبب نو استعاره یو طرف نه ټیک ده سبب طرف نه استعاره ټیک ده مسبب طرف نه استعاره نه ده ټیک ځکه سبب اصل ده نو اصل نه استعاره ټیک ده چې ذکر دی اصل مراد ته مسبب دا ټیک ده فرع طرف نه استعاره ټیک چې ذکر دی مسبب مراد ته نه سبب ځکه دوی کې اتصال نشته کنه سوري اتصال ستانه پکې اوس یو سره د خپل خزه ته وای حررتو کې انیت دې سره طلاق وي دا اوس صحیح ده ولې ځکه دا تحریر څه ده آزادول دا ثابتې زوال د ملک ته بوزای چې سره خپل منځ آزاد کی نو ملک ته بوزای زائل شکنه چې آزاد کړو خو ملک بوزای پاتل شي چې سره منځ لري او دا آزاد کړه او د ملک ته بوزای ختم شي ولی ختم شو په سبب د زوال د ملک رکبی ته کدا آزاد کړه بیا نو چې آزاد کړه نو ملک رکبی ختم شو نو ملک بوزي ختم شو نو ګوره حریت چې حریت ایویلا مراد طلاق دا ټیک ده ځکه حریت سره زوال د ملک بوزي راځي خو په واسطه د زوال د ملک رکبی سره چې زوال د ملک بوزي ور سره له نو طلاق را ده ټیک شو واستنه ځکه طلاق سره ملکی بوزه زایل کیږي کنه خو منځ کې واسطه لري علت حکم نه دي دا نه چې خامخا حریتی به الته زوال دی ملکی بوزي ولې ته یو عبد ته وای غلام ته وای چې انت حرون نو حریت خوراله زوال دی ملکی بوزي خو نشته ځکه دا خو الکته عبد ده ها خو اتصال معنوي شته دا ټیک ته چې حریت سره زوال د ملکی بوزي راځي بل واسطه هغه دای چې مینځ ته تو وای چې انت حرتون نو چې انت حرتون رااله نو زوال د ملکی بوزي رااله په واسطه د زوال د ملکی رکبه سره خو اتصال سوري نشته تاسو نه دا چې خامخا وای ولې ته اوس غلام ته وای چې انت حرون نو حریت خراغله ده او زوال د ملکی بوزي چیرته راغله ملکی بوزي ته شتنه بیا ملک رکبه زائل شو خو زوال دی ملک بوزي خو نه راغله ځکه دا اهل نه ده دي نو معلومه شو چې سبب او حکم مانځ کې یعنی تحریر ملک زوال دی ملک بوزي مانځ کې نشته اتصال سوري کله به یا کله بني نو دا خالی سبب شو واسطه ته محتاج چې زوال د ملک رکبی ده هغه په واسطه به زوال د ملک بوزي راځي پانته حرتون سره نو جائز چې ته استعاره یو کې طلاق نه ځکه طلاق هم مزیل د ملک متعده اصل ملک متی صحیح ځل کیږي حلال تانته حرتون سره زوال د ملک متی رااله لہذا استعاره د سبب مسبب پر ټیک دا شوور ځکه ویل مثال ثاني مثال د دوم چې استعاره د سبب مسبب منځ کې ان سبب حکم منځ کې اذا قال الامراتی چې در خپل خزه ته وای حررت کې تمازه راکړي او نوابي طلاق امراد طلاق یصح دا صحیح ده ولې لأن التحرير بحقیقتي آزادول حقیقت کې یوجب زوال ملک البوزه دا واجبې زوال د ملک بوزه د واسطه زوال ملک رکبه منځ کې واسطه لري په واسطه زوال د ملک رکبه حریت طرف ملک رکبه زائل شه ملک رکبه سره زوال د ملک بوزي رااله فکان سببا محضن ده سبب شو مفزی شو سبب معنی مفزی فی الجمله ده ورسه ده زوال دی ملکی بوزی ته دا څنګه چې همیشه رسیږي ولی چې تعلق ته وایي چې انت هورون الته زوال دی ملکی بوزی نه راځي
خو فی الجمله مفسده چې خزه ته وای چې انت هورتون دلته زوال د ملک بوزي راځي مين ته وای فکان سببا محضا نو دا مفسد فی الجمله شو دا انت هورتون لہذا ان حریت مفسد فی الجمله شو فکان سببا محضا نو دا سبب محض شو لزوال ملک المتعه لپاره زوال دی ملک مدي فجاز استعاره الطلاق نو جایز چې دا مجاز شي طلاقونه ولی الذي هو مزين لملك متعه چې طلاقم لری کوي کنه ملک متعه ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب ان يكون الطلاق الواقع برجيا كصريح الطلاق دا دفع دې سوال کوي اعتراض ده چې دا حررتو کې دا استعاره طلاق نشوا دا حررتو کې استعاره شو طلاق نه نو دا نائب شو په ځای د طلاق تو کې نائب پر حکم دې منابي ا طلاق تو کې چوتو طلاق سری ده نو په کار دا چې دا انت هورتون طلاق سری نه کینایي دا طلاق صریح وي دا وینا طلاق رجیوي نه کیږي طلاق رجی ولې ځکه طلاق رجی خو نه ظاهر کې ملک دی متعه طلاق رجی سره خو ملک متعه نه ځای ملک متعه نه ظاهر کیږي ځکه ته طلاق رجی کې رجوع کوی بس خالی رجوع کې بس دا ته بیا خزه ده خو معلومه ده چې ملک متعه نه ظاهر شوی عدالت همونګه انت حرتون دا سبب ده لپاره د زوال د ملک متعه په سبب په واسطه د زوال د ملک رکبی چې تان ته هورتون ټول زوال دی ملک رکبی رااله زوال دی ملک رکبی سره زوال دی ملک بوزیر رااله چې زوال دی ملک بوزیر رااله ته فائدہ نشو نه خسته اوس خځه سره جما نه کوله نو دا استعاره دا مجاز طلاق باین نه چې دا مجاز طلاق سری نه نو متری دا اعتراض کوي چې ګوره دا کله استعاره شوا طلاقونه نو دا حررتو کنائب شو کنه په ځای د طلاقو یعنی په ځای د طلاق تو کې ا طلاق تو کې خو طلاق رجی ده به بدلته طلاق رجی دا وینه طلاق رجی نه ده ځکه طلاق رجی سره خو زوال دی ملکی بوزیر نه راځي عدالت خو زوال دی ملکی بوزیر راغلی ده چې زوال دی ملکی بوزیر راغلی نو معلومه شو چې دا استعاره طلاق کنایي نه ده نه چې استعاره د طلاق صریح نه طلاق رجی نه ولا يقال نو ویل کیږي لو جوړه مجاز نه طلاق قدم مجاز کو طلاقونه لوجب ان يكون الطلاق الواقع وي واجب د چوي طلاق چې واقع په دې سره رجی کسریه طلاق لکسریه طلاق رجی وي لأن نقول لا نجعل مجاز نه طلاق موږ نه ګرځو دا مجاز طلاقونه بل ان المزيل لملك المتع دا انت حرتون دا مجاز دا د زوال دی ملک متعینه زوال دی ملک متعینه فواسد زوال دی ملک رکبی زوال دی ملک متعینه په طلاق کنایي سره راځي په طلاق سریه راځي سره نه راځي بل ان المزيل ملک المتع دا نه د مجاز انت حرتون طلاقونه بلکې دا مجاز د مزيل دی ملک متعینه وذلك في البيان ازوال دی ملک کې په طلاق بیان کړه اذ رجی لا یزيل به ملک المتع ځکه طلاق رجی سره خو زوال دی ملک متعین راځي اندنا مونږ په مذهب باندې خلاف النصافی ولو قال لامتي یسره مين دي توي طلقتو کې ونوابي تحرير دا ګوره استعاره د مسبب د سبب پاره طلاق مسبب د اوز د تیر انت حرتن سبب ځکه انت حرتن سره زوال دی ملکی متعیرات په واسطه دی زوال دی ملکی رکبی نو دا ملکی متعی پر سبب شه زوال دی ملکی متعی پر نو جایز ده طلاق نه کنایه کې ځکه مجاز کې ځکه طلاق سره زوال دی ملکی متعی راځي او که طلاق تو کتا ورته ویل ا مراد دي انت حرتونو بدانه ده صحیح ځکه طلاق مسبب انت حرتونه سبب استعاره د فرع اصل پر نه دي نو طلاق نشي مجاز کې ده تحریر نه چې ده آزاد شي چې تمیز ته وای طلاق ته کې مراد ده انت حرتونه ده نه صحیح ځکه طلاق مسبب او تحریر سبب او مسبب فرع سبب پر استعاره د فرع اصل پر نه دي
ولو قال لامتي کمن دي ته ویل طلاق کې ونوابي تحرير مراد دې سره تحرير لا يصح ولا لان الاصل جاز ان يثبت به الفرع ځکه اصل چې دلته سبب ده سبب څوک ته تحرير جائز چې دې سره فرع ثابت کی چې حکم ده چې طلاق ده او اما الفرع چې فرع چې طلاق ده فلا يجوز ان يثبت به الاصل جائز نه چې په دې سره اصل ثابت شي ولا هذا نقول